بسم الله الرحمن الرحيم. باب المرابحة والتولية. باب دې په بیان د مرابحې او تولیې کې مرسي مخکې کم بابونه تیر شوي هغه کې د هغه بیعات او بیانو چې تعلق یې د مبيع سره او مبيع سلوي لازم او غیر لازم او غیره اوس د هغه بیعات او بیان کې چې تعلق یعنی تقسیم د هغې د سمونو په اعتبار سره هغه ته بیع الامانات هم ویلې کېږي ځکه دارومدار د هغې په امانات وي او دا پنځه قسمه کېدلی شي هم طور مشهور څلور دي د سمونو په اعتبار سره یو ته مساومه وي چې زه یو شی وعلمه او په دې خالي دې خرڅوم دا پکې ونه یم چې ما په څو منې اخیستی دی عام طور خلک همدغه بیه کوي او یوه وضعیه وي دا دواړه نه دي ذکر کړي وضعیه چاته وایي ما په 100 روپۍ اخیستی خالد باندې په 90 خرڅومه کمومې او یوه مرابحه وي ما په 100 روپۍ اخیستی هم په 110 روپۍ باندې ربحه ګټه باندې په خالد خرڅومه او یوه تولیه وي چې ما په څو اخیستی هم په ماغې به د خرڅومه په 100 مې اخیستی په 100 یې خرڅومه او دې کې یو قسم د اشراک هم د اشراک بیع الاشراک ورته وایي حضرت لیکلي فقه البیوع کې هغه دا ما یو شی اخیستی دی په 100 روپۍ خالد ته ویمه نیمې روپۍ راکړه نیم به ستا شي دا تولیه شوله نیمه حصه په 50 روپۍ ده 50 روپۍ باندې به ستا شي او نیمه حصه په 50 ده پتای په 60 در خرڅومه دا به پکې مرابحه شي نیمه حصه په 50 ده پتای په 40 در خرڅومه دا به پکې وضعیه شي او نیمه حصه به تا په 50 روپۍ در خرڅومه یا په 60 یا په 70 ما به څو اخیستې دی تذکره ونی شي نو بیا پکې مساومه جوړیږي برحال پوره مبیع په چا خرڅې او که جزي مبیع خرڅې اشراک چې ورته وایي دا ټول جایز دي د موږ ته د دې احکام بیانوي تاسو ذهن کې کېنوئ د دې لپاره څو شرایط دي فقه البیوع کې ذکر دي دلته هدایي مولا ورته ځای په ځای لږه اشاره کړې ما ته لږ متوجه شئ مرابحې او تولیې دپاره اول شرط دا دی که چېرې ما د خالد نه کتاب اخیستی په 100 روپۍ باندې په یوسف باندې هم په 100 روپۍ په نقود خرڅوم نو بیا خو څه خبره نشته خو که چېرې په سامان یې به خرڅوم نو شرط دا دی چې دا به ذوات الامثال نه وي ما به ذوات الامثال اخیستی په هغه به ذوات الامثال په هغې په مثل خرڅوم دنه مې په من غنمو کتاب اخیستی دی تولیه کې به په من غنمو خرڅوم او مرابحه کې به په کیلو د پاسه په من غنمو خرڅوم یو شرط ولا دی دویم شرط ولا دی چې رأس المال به معلوم وي اوله بیه کې مرابحې او تولیې دپاره ما د خالد نه په 100 روپۍ اخیستی پتا یې په 110 خرڅوم یا په 100 رأس المال معلوم دی ما په څو اخیستی او دریم ربح به پر مرابحه کې معلوم وي بای ما په 100 اخیستی تا نه 10 روپۍ ګټه کوم په 110 در خرڅوم نو څو شرایط شو درې شو او څلورم نمبر شرط پکې دا دی دا کوم شی ما اخیستی د اموال ربیونه به نه وي که نه مرابحه کې نه ټیکېږي څه مطلب دله مې غنم ورکړي من او ماتې به من غنم واخیستي دي داسې وایه دله مې من غنم اخیستي دي په مقابله کې مې من غنم ورکړي دي اوس دغه من غنم چې ما کوم د ده نه اخیستي زه په یوسف خرڅومه او په ګټې سره خرڅومه هلکه من غنم به م راکې ورسره به 100 روپۍ م راکې یا په باندې من غنم به راکې دا اوس نه ده جایز ځکه اموال ربویو کې کمې زیاتې خو نه جایز خیال هم دی که نه هم دی نو دا شرایط دی پکې ښه پنځم شرط یې هم پکې ذکر کړی دا اوله بیه چې کومه شوې ده زما او د خالد ترمنځ دا بیه به صحیحه وي وبې رسېدلی اوس راځئ ورلکه نور اسان دی باب المرابحة والتولیه قال د قدرې مولا د مرابحې تعریف کوي اول نمبر تعریف خو تاسو ته شوی که نه کوم شی چې تا په کوم روپو اخیستی د هغې نه په زیات باندې یعنی سره په ګټې باندې په بل خرڅول المرابحة نقل ما دا نقل کول دي د هغه شي د هغه مبيع ملکه
چې سړی مالک شوی وي بالعقد الاول په عقد اول باندې عقد اول معنی زه مالک شوی وم او چې یوسف ته نقل کوم خو غره بالثمن الاول پسو روپۍ ما خسته پسوي به خرڅوم خور سره وره مع زیادت ربح سره د زیاتی غټینا الک بسو خو لس روپۍ به بسنور امراکه یعنی به 110 در خرڅوم والتولیه تولیه تعریف نقل ما نقل کول دي د هغه مبي ملکه چې د کم ز مالک شوی ما د خالد نه مخستی پاک دی اول کې بالثمن الاول پسمن اول یو بس کم بسو مخستی بسوي به ور خرڅ کم من غیر زیاده ربح سګټم بکې ونه کما تاسو پوه شوي کنه البته لګ ما ته متوجي شي صاحب د جوهري د مرابحي د تعریف په درې وړو اجزاو باندې اعتراضات کړي وي سید سندي اول نقل ما ملكه يوجز بالعقد الاول دو جزء بالثمن الاول مع زياده ربح درې جزء هر قید معنی وي اعتراض دي نقل ما ملكه کی پیدا قید لګول وي نقل ما نه به مراد من السلع سامان یاد کړي وي سامان ځکه کده د نه درهم په درهم والما او د درهم اوس په حساب معنی بغیر سر لس درهم په لاسو د نه والا مغله لس درهم په یولو سه درهم ور کوم دا جایز ده نو دا قید لګول بکارو نقل ما سامان یادو یعنی کوم چې اموال ربویه نوي دویم قید بالعقد اول یاد کړی حالانکه عقد اول نه دی ضروری بس ملک اول کافی دی لکه وسته دی خالد نما مثلا موبایل پټ کړو او بیره نورک شو او به پیسې د موبایل می قیمت می ولور کو لکه 20000 روپۍ نو دروایلا به ما ته موبایل پیدا شو اوس د موبایل مخکې په یوسف خرڅوم نه کوم مرابحتن خرڅوم په 21000 متولیتن خرڅوم بچو په 20 حالانکه عقد اول مخکې نه دی شوی ها ملک راغلی دی هغه دا چې ما قیمت ورکو زه مالک شوم همدغه شان بالثمن الاول سره بل قید ذکر کول ضروری وو دنه ما خالد نما یو سامان غیستي هغه کې ما څه ګلکاری ملکاری کړی دا پیسې زیاتې شوې دي روس سره روان دي نو پسو می ته غیستي لس روپو په کې کار شوی 110 جوړ شوی دي نو څه چې یې سب له 110 ور کوم دا تولیه ده به سمن الاول او که 120 ور کوم اله بچوي مرابحه وي حالانکه 110 کې مع زیادت ربح هنده خو به مرابحه نه ده تاسو ورسئ هذه نور خبرنا ندو قسم به بیان کړی یو مرابحه یو تولیه صاحب دې فرمایي والبيعان جائزان دواړه به جائز دي ولی جائز دي وې د به ټول شرایط پکې دي کنه مبیا معلومه ده سمن معلوم دي او عقیدینو کې حریت او دغه شان عقل بلوغ مبادله المال بالمال لټول ارڅ بګشتا لاستجماع شرایط الجوازي زکه جمع دي جمع کړي دي دواړو بيو شرایط د جواز حاجتم دي دشتره دي به ته ولي او حاجت شتره ما د خالدنا کتاب به 100 روپے خسته یوسف چیرې بدینه پیږي چې دا کتاب د 100 روپو ده ناغه حاجت د دې خبرې ته چلکا ابل پڅو معنی خسته ره بس هغه په یو سړی د ما یادې بس به هم ته پاغه عالم تولیه بشي یو 100 روپے بغټه ورکم بس خیر ده مرابه دي شي 100 روپے ګټه باندې راضي ما خوشي بخي ذکر اصله پوهه دي چې کوم شیخ استرا بټکی او زه به خپل نه پوهیږم عام طور بانکینګ نن سبا د اسلامي بانکینګ هغه کې څلور قسم وقود کیږي یو د مرابحه او اشراک دی دا پکې کیږي یو پکې اجاره کیږي یو پکې مضاربه او یو پکې مشارکه نن څلور قسم وقود اسلامي بانکونو کې کیږي نو مرابحه پکې داسي خالد بینک والا دی زه ته ان شاء الله کزما غاړه پکار دی زه د سی وای یوسف غاړه پکار دی زه بینک والا یم بس د سی وکم خالد نه بنقد بلس لکوالم او به یوسف باندې په قرضه باندې په 12 لاکھ خرڅوم ته مرابحه وای کنه نیټه باندې بګران خرڅ بینک والا دا کاروبار کوي کا وګورئ دا لاستجماع شرائط الجواز والحاجه ماسه حاجت چره دا پیش ته الى هذه النوع دبي دي نوع د من البي دبينا وللان الغبي الذي زك غبي هغه سړی لا يهتدي في التجاره چاغه په تجارت کې به هدایت نه دي معنی په تجارت صحیح نه پويږي يحتاج وغه محتاج وي الى ان يعتمد فعل الزكي
المهتدی دې خبرې ته چې اعتماد وکي د زکی هدایت یافته سلی په فعل باندې هغه خسته بزیاله او کومه ګټه چې ور کوي ويطيب نفسه خپل نفس خوشالي بمثل مشترا بمثل هغه روپو باندې بکم وي چې خستی تولیه کې وبزياده ربح د بچا کې مرابحه کې نو فوجب القول بجوازهما نو واجب شول قول چې من قول وکو د دې دواړو په جواز باندې ولهذا معنا څونکه دې کې خبره په مخکینی په اعتماد باندې یوسف په ما اعتماد کوي ذکر ستولیه کوي یا ذکر سم مرابحه کوي په ما اعتماد کوي نو د دې بیع بنا په امانت دا هغه په ما اعتماد کوي نو بکار دا جذب کې دوکي موکي ونه کوم او خیانت ونه کوم پسو مې خسته دا څه وتونه مې چې په 120 مې خسته پسو پر مرابحه کې او طالب 130 تر کومه او تولیه کې وته داونه مې چې طالب 120 تر کومه ما 120 خستلن کې پسو مې خسته واورا ولهذا دغه وجد احتیاج پکې اعتماد ته دي نو کان مبناهما بین د دې دوړو بيو الامانه په امانت د دې تبيو الامانات ویل کېږي ما تاسو ته ویلو والاحترازي او د دې دوړو بي بنا چې دال الاحتراز ان الخيانه په دې دا چې د خیانت نه احتراز راشي امخ کې کلام د بار تاکید دي وان شبهتها او دغه شان د خیانت کما شبهه ده ام به شعر ترانه شي مثلا ما د خالد نه اخستره توجه جی په 100 روپۍ می ته کتاب اخستره خو ماته به دغه 100 روپو کې یو مشنه ټم را کړي وا او زه واستته نه ټپټه کوم او ته چې ما په 100 اخسته پتایم په 100 در خرڅوم تولیه کې یا په 120 در خرڅوم مرابحه کې په نقدو ما دوکه د سره وکړه لکه ولی ما خو چې په 100 اخسته و نیټه و بګي کني شه 10 روپو په نقدو کې ګوته به کې وای شي تی صاحب ده یار وقد صح مليس بدابيه سيده كنا نمنګ ویل عقلا چې دا به سیده نقلی دلیل ولا بیانې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کولو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دو خان واخص نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمای یوم تتولیتن راکا هغه ورته وی مفت کې در کوم نبی صلی الله وی مفت کې نه پیسې بدر کومه وګوره تولیه ثابت شوله کا اگر چې الفاظ د حدیث غریب دي خو دې نور متابعات شته ګوري متتابعات متابع وتوای متابع وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجره کله چې د هجرت اراده وکړه مدینه ته نو ابتاع ابو بکر حضرت ابو بکر واخصل دو بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرتويل ولني احدهما يوبك ما تبتوري تولي راكا فقال حضرت ابو بکر ته فرمای هو لك بغیر شيء مفت کې درکوما فقال عليه الصلاه والسلام ته فرمای اما بغیر ثمن فلا بغیر د پیسو نه نه علمه پیسې بدر کوما قال د قدرت مولا فرمای ولا تصح المرابحه والتوليه وليس ما شرایط شروع کې بیان کړیو کنه هغه د بارو اول شرط بیان دا کوي ها چلګه ما د خالد نه کتاب واخیستلو دا کم بدل چې ورکوما کدا د نقود نو خبره ختمه خو کدا نقود نو سامان نو زوات الامثال نه وي قید مې لګول او کنه دنه مې بمن غنم واخیسته دي البسي کدا زوات القيام باندې مې خسته دنه مې کتاب اخیسته په مثلا په چيلي باندې چيله مې ورکړې چيله زوات القيام ونه دي وس زدا کتاب په حساب باندې په مرابحه او تولیه نشم غرڅولې شرط پکې دا دی چې کوم بدل په ولقت کې وي هغه بیا نقد وی او یا با زوات الامثالونه ولا تصح المرابحه والتوليه حتى يكون العوض ترضي چوي بعوض اول مما هغه شی به له مثلون چې غیر بار مثل وی یعنی زوات الامثال نبوي ما تاسو زوات الامثال تعریف کړو کنه هغه شی چې داغي احادو کې تفاوت نه یاوي خو خلک اعتبار نه ور کوي نو دي اشیاء ته به څه ویل کیږي زوات الامثال لانه اذا لم يكن له مثل زکه کمثل ورلنو دنه می کتاب په چيلي اخیستو نو لو ملکه بالقیمه به چې زه د کتاب مالک شوی منو مالک شوی په چا باندې په قیمت ما چيلي په قیمت او قیمت د چيلي خو اٹکل معلومیږي پسو باندې چې دواړه راضي شو او مجهول وي او یې مجهوله حالانکه موږ ویلو شرایط دویم شرط کې مې صدام ذکر کړیو چې راس المال بچوي معلوم به وي ویلې مو کنه
فقه البيوع په حواله ها البته یو صورت دی کوم صحیح کیږي ما تلک متوجه شي ذوات القيم وکم خالد نه مواخستلو کتاب اور مې کو ورله چيله صحیح شو مې دغه چيله خالد خرڅ کو په یوسف ونه رسیدي اوس یوسف ما ته وی چلګه زتا سره تولیه مرابحه کومه استا کم کتاب د خالد نه غي استعمال راکا او ته چې کم شی ورکړو او مقبدر کم کنه ما سره سره د چيله در به کم نو که صرف چيله را کی تولیه دا او که ورپسې یو روپۍ زیتی را کی څه څه وشي مرابحه بشي خلم دین پوه نه شوي به 1 کیلو غنم ور سره په سره کی نو څه وشي مرابحه ولو كان المشتري کچریوی مشتری یوسف یادوما دویم مشتری نه اول مشتری ما زیمکه ما خالد نه خسته وکنه باعه زي خرصومه بدقه مبيع خرصومه مرابحه خرصومه ممن باغ چمنه خرصومه يملك ذلك البدل چې دغه بدل مالکی کنه کم چې ما خالد لور کړو چا چیلو خیلمو کنه وقد باعه او زي خرص کم په حساب باندې بیره بحدرهم من او بشيء من المكيل چلکه یو درهم ګټه براکه یا یو شی ور سره مکیلی راکه مثلا کیلو غنم بم راکه موصوف معلوم وي بس جائز به وي ولی یوسف قادر دی کنه هغه بدل بم راکی تولیه کی ور سره با مرابحه کی سزیتیم راکی لانه يقدر زك يوسف قادر دی د دوی مشتری على الوفاء چې دا وفا وکي پرواله وکي بما پاغه التزام چې کوم بزان لازم کړي ما ته وی چې لکه تا پکم شیخ است تعالی در کوم ما کول شي وان باعه بربح ده يزد لا يجوز ها توجه جي عمدغه صورت رواله ما په یوسف نمی کتاب اخیسته او بدل می څور کړي چيله یوسف ته منتقل شوه یوسف ما ته وای زه وته ما چله کړه کتاب پتا در خرڅوما خلاص روپو په سی به یو روپۍ ګټم راکې یو 10% ګټه براکې لس روپو په سی 10 معنا لسو کې به یو لس راکې او خبره په زوړ بدل کې د چيلي کې را اوس دا نه د جایز وجه څه ده یوسف چې مال چيله راکې نه چيله خود زوات القيم نه ده کنه دا غي ولسمه یسه چې دا اغم د چانه ده زوات القيم نه ده او زوات القيم اشیاء چې د اغي قیمت خو نه معلومه خو اٹکل معلومیږي نو چې د کوله اٹکل معلومیږي مثلی نشته نو جزء هم د سې دي نه رسېږي نو دا کوم زیتی پیسې چې مال جز یادو مې ولسمه په سبب کې زیتی راکې دغه چيلي د قیمت ولسمه ناغه مجهوله ده چيلي قیمت به څو لګي لزر لګي چې ول زر راکی شل زر د چيلي قیمت لګي چې 2000 راکی کدي زر لګي چې 3000 بس راکی درې پته لګي قیمت خو راغي مجهول له پته نه لګي پوه شوي کنه یوسف تزویه ما دا کم چيله چې تا سره د پدې د در خرڅو مدرمانی وماله بل سربو بس ګټه راکی یا دغه مسله ته وباسي د چيلي والا دا وباسي راشي ولا ما د یوسف نه کتاب واخستلو پیسو باندې بزر روپۍ مې دی اخیسته د خالد نه واخستلو اوس په یوسف باندې خرڅومه په چيلي په خرڅومه په غوای په خرڅومه زوات القيم اشیاء باندې به خرڅومه او ورته مې څه چاله له سر په غټو بسبا یو روپۍ زیتی راکې بس ل روپۍ مې اخیسته 100 روپۍ بزیتی راکې مثال مې ورانه یو لبه د وښه هماغه صورت صحیح جوړیږي ښا پدما دنه می کتاب اخیسته پچا چيلي چيله چا د منتقل شوی یوسف ته هم به تمانی بدغه چيلي در خرڅومه خلاص روپو بس بزیتی راکې مطلب د چيلي کوم قیمت کله زری ته یو لزر راکې کله چيلي قیمت شل زری څو راکې 2000 بزیتی راکې 2000 نو دا وس جایز نه ده ولی چیرې د زواتل قیمونه دي د اغه جز بم د چانه زوات القیمونه او زوات القیمو کې قیمه سمن خو مجهولي اخو اٹکل مقرریږي نه رسې به هلن کې موږ شرایط کې ویلي راس المال بتسوي معلوم بوي ربح بتسوي درم شرط ویلي معلوم بوي دغه مجهوله ده ونه رسې دي وین باعه کشرزی بدی یوسف خرڅ کما به ربح ده پګټه لس یازده یولس یعنی لسو کې به یو روپۍ راکې لا يجوز ولی لانه باعه ځکه ما بدمانی دغه مثلا د کتاب ور خرڅ کو براس المال مولي سب دا کم مثال چې مو ویلو خبر موږ سي گزاره تاو کړله
ماشي چې کوم مثال پټ کړي هغه ولګو ما تلګ متوجه شي ما د دې خالد نواغستلو چيله کتاب پرې دی یا څه کتاب مران کیږي نه خبر هنن سبا کتاب زوات الامثال ګرځیدل تا کټ کئ خالد نواغستلو په 100 روپۍ باندې چيله اوس سي مثال لګوګا امخ کی خبره ټوله ایکسپنج کو پیږي اوس کپزری واپس خرڅوم تولیه ده 1100 روپۍ واپس خرڅوم 1010 روپۍ نو مرابحه ده د څه ده کنه خو زه یوسف ته یم دا چيله پتا در خرڅوم خطبه مال 10 روپۍ په 100 روپۍ ګټم راکې بس حساب کوي 100 روپۍ په 200 روپۍ ګټ راکې د څه ده کنه نو د دې څو ته د چيلي کوم قیمت ده پدې کې بعد چيلي قیمت بلګو څومره روپۍ جوړ شولې نو لاسو کې به 100 روپۍ زیتیم راکې اوس زه په دې سب باندې دا چيلي خرڅوم کنه ته دې څومره قیمت ده معلوم ده دا خو زوات القيام نه ده به لاسو په 100 زیتی لګول غجوز الله سمېسا هغه معلومه ده نو څومره روپۍ به یې سب زیتی راکې مرابحتن هغه موجود شو اوس ورسېدلې اوس ته وګورئ وین باعه کچریزی په سب معنی مثلا دغه چله خرڅوم به ربح ده یازدا چې تب مالا لسو بسیو لسرا کې آسان مثالی وای 100 روپو بځه بڅورا کې 110 را کې لا يجوز دا نه جایز ولی د چيلي قیمت څو ده پته نه لګي لانه باعه ځکه اوس ما په سب معنی خرڅ کو بر اصل مال باندې ما په سل خسته ته بسل راکې او ویازي قیمته خو زیتی په سراکه خو د زیتی بر دي چيلي قیمت حصہ یو هغه کې بزیتی راکې هغه مجهول لیکنه ده لانه وليس من زوات الامثال چيلي د زوات الامثال نه ده د غبازم زوات الامثال نه ده د غبازي مجهول شو تاسو پوه شولې مخکې راځي صاحب د قدرت فرمایي ما د خالد نه کپڑا خسته ده پدې کې ما څه ګلکاری کړی ده مثلا دوبی لمه وړي واغې انځلې ده یا طراز لمه وړي ده ګلکاری پکې کړی ده یا رنگ ساز لمه وړي رنگي ور کړی ده یا فتل ازونډي مونډي چې وتا چي هغه وتا چولې او دغه شان ما بلاور کې د خالد نه کپڑا خسته وا په 100 روپۍ باندې به خبر د مشره رسوله نو 500 روپۍ به خرچم راغلی څو ته ورسېدل 1500 ته نو دې صورت کې د زیتی روپۍ بس ملګری کولای شي البته وینا به زده سکو مالک یوسفا پتاي در خرڅوم تولیتن خو ګوره ماته په 1500 پرې وته دا داسې بنوي مچ په 1500 مې خستی به غدروغ دي او بزر خستی او تا ته په 2000 در کوم او ماته په 1500 پرې وته دا داسې به ما مرابحه کې داسې بنوي مچ اخستی مې په 1500 دا برحال دا کوم خرچه چې به شي دا ور سره ملګری کولای شي خدا بنوي چې بده مې خستی سبب دا ته پرې وته دا ګوره رستو قاعده بیان کړي صاحب د هدايه کوم خرچه ور سره ملګری کولای شي مبيع کی چې کوم زیادت وشي او غ زیادت مبيع کی راشي مبيع زیات شي او یا د مبيع قیمت زیات کی بس هغه ور سره ملګری کولای شي عین مبيع زیات شي او یا د مبيع قیمت زیات شي مبيع زړه په زړه خو قیمت زیات شي ويجوز جائز ان يضيف چې سره نسبت وکي الى راس المال د مبيع چې کوم رسول مال لغې ته اجرت د قصار دوبي والطراز او نش څو دوی نقش نگار والا والصبغ رنگ والا والفتل زندو والا اجرت حمل الطعام او لاور ندل تمال راوړې دي د دې کوم کرې لګېدلې دغه مرسمل کړي کې ولي لان العرف ملي څه عرف دادي چې خلک ما د لاور نه مال راوړو دې کوم خرچاله د ابسي حسابي همدغه شان کم کاری بکی کړي کاریګری هم بکی څه کوي وګي حسابي عرف دا جوړ دي والعرف في الشرع له اعتبار عرف له اعتبار دي او د تاجرانو عرف له اعتبار دي مخکې راځي لان العرف جار عرف جاری دي بالحق هذه الاشياء چاغه دغه اشیاء ملحقي براس المال سره في عدد التجار د تاجرانو په عادت کې ولان كل ما يزيد اقيد وسبينيکا ما تاسو ته ویلو هر هغه شی چې مبيع کې زیادت راولي من غنم سما کیلو نور ملګری کړي مبيع زیات شو کنه شو
او یا د مبيع کې زیادت نه راځي خو د مبيع قیمت کې زیادت راولي لاور کې 0 روپۍ ریټ دلته مې راوړو څو دی پېښور کې عمل نشته 1500 دی ولأن كلما هر شيء يزيد في المبيع چې مبيع کې زیادت راولي او في قیمته یا په قیمت کې راولي يلحق به غشم الحقيقي راس المال سره هذا هو الاصل دا قاعده کلیه د صاحب د هدايه وي لاندې لیکلي د مبسوط په حواله باندې وفي الحاق شيء برأس المال المعتبر العرف مبسوط کی امام محمد لیکلی رحمه الله رأس المال سره به کم شي ملحق کې کم نه وې دي کې عرف ترګوري عرف کې چې کم شي خلک رأس المال سره ملګری کوي بس مرګری کوي وي لکه نن سبا د کری ملګری کوي تاسو ته ویل اور نه دلته چاوړو راوړو او لار کې کم ټیکس اخلي دام خلک ملګری کوي رسې پې کنه همدغه شان د کوم چونګي مونګي اخلي مثلا موټروي باندې راوړي او د کری سره پکې هغه موټروي والا کوم خپل پیس اخلي یو حکومتي ټیکس ته غبیل لیکنه یو ځنه بل ته وړو والا یو د غلارې د سرک ټیکس ته د غبیلی یو کری دا ټول باب کې ملګری کې فقه البيوع کې دا ټول ذکر کړي ښه ګوره یو تا لاندې هشه کې مزیدار بیان کړی دی وما عددناه او کوم شي چې موږ وشمارل لکه اجرت د قصار او طراز او د صبغ او د فتل او اجرت د حمل بهذه الصفه هم د غشان دي کړه یعنی یا به مبيع کې زیادت راولي قیمت زیاتې لأن صبغ رنگ چره او دغه اخوات فتل او طراز دا يزيد في العين عين کې زیادت راولي او حمل عين کې زیادت نه راولي لور ندل تراولل خو يزيد في القيمت قیمت کې زیادت راولي کنه یو مکان کې یو قیمتي بل مکان کې بل ودا خو کې دي شي اذ القيمه قیمت د شي چې تختلف باختلاف المكان دا مختلف کیږي په اختلاف د مکان سره البته دا سی وي چونکه دا بیا د اماناتو دا خیانت بنه کې دروغ بنه وي ويقول ويوا قام علي بكذا ما تبدي بروته ولا يقول اشتريت بكذا دا بنوي كي لا يكون كاذبا دي د بار چې دروغ جن نشي الکه خالد غړي اخیستي په دیر کې او هغه ځنه پیغل رواني کړي په خبر ته را ورسولې یوې غړي قیمت تل 1000 روپیو خود لارې دا مزل خرچه چې حساب کړل 1500 ترسي نو دا ویلی شي چې الکه دې سوق د دې را شړلو او دا راوستلو پیسې ورسملګری کولای شي او وسوق الغنم او شړل د غنمو بمنزله الحمل دا د سیده لکه گاڑی کې را بار کړی دی او کری پی ور کړی دا بخلاف اجرت الراعي البته راعي ولا ساتل دي توجه جي هغه بار دګړي بزي بار وزي چراغات تسري نو دراعي لکه اجرت ور کړی وب کې عملګری کوي او دغه شان گاړي را روان کړی یو ځکه حفاظت د بارود رو دغه کری پیراله هغه ابم بکی سبي نه رسې بده خو دلته دې دوړو کې معرف لا اعتبار دی که عرف کې دې ملګری کېدل بکی دم سیده حضرت دام لیکلی خګوري وتا بخلاف اجرت الراعي وكراء بيت الحفظ خو صاحب د هدايه دې دوړو د باروجه بیانې چې اجرت درعي باندې ملګری کوي او کرایا د بیت الحفظ دا باندې ملګری کوي ولی ځکه نه عین کې زیادت راولي او نه په قیمت کې زیادت راولي دې قاعده موافق به دا دوړو کې د دوړو باب کې نشماري لانه ولا يزيد في العين بين کې زیادت راولي والمعنى او نه په قیمت کې وبخلاف اجرت التعليم لکبر وګورئ ما د خالد نه غلام اخیستو په 100 روپۍ باندې همې تعلیم ورکو تعلیم یافته شو اوس 110 روپۍ دی ما د خالد نه سپې اخیستو باز می ته اخیستو په 100 روپۍ ما دلته تعلیم یافته کو شکار ته مې برابر کو 10 روپۍ خرچه پیراله 100 روپۍ جوړې شولې اکس اوس دانه شم ویلې یوسف ته چالکا تب بطور تولیه 110 برا کېو بطور مربحه به 110 برا را کې دانه شم ویلې ولې دغه تعلیم زیادت پکې راوسته دی د اعتراض جوړیږي چې به تعلیم کې زیادت راوستو کنه تعلیم خو زیادت په دې شي کې راوستو جوابدار د زیادت اصل کې مشتری نه دی راوسته اشي کې خپل زکاوت اگر څه ذکر نو تعلیم پکې راځي او زیادت نه غزت مراد دي چې بای پکې راولي او مشتری پکې راولي پدن لګي پوه شوي کنه به وره به تور اعتراض الکه ما دې سپنا سپېخسته تعلیم یافته کړې مې ده 500 روپۍ
لس روپۍ خرچه مې بیا راغلی ده، نو زه چې تولیتن خرڅوم په 110 خرڅولی شم، مربحتن 110 باندې خرڅولی شم. وایي نه. معترض وایي ولې یار دې کې خو زیادت راغلی که نه؟ تعلیم یافته چې خو ګراني سپی یا باز یا غلام پوهېږئ؟ جواب دا دی مولوي صدیق کې چې کوم زیادت راغلی د مشتري د وجې نه دی راغلی، پکې نه دی راوستی چې رنګ یې وله ورکړی وغیره، بلکې هغه کې خپله څه پروت و قبیلې ته ګورئ ته. وبخلاف وجود التعلیمي لأن ثبوت زیادت چې دی لمانن دا دی او معنی د وجه نه دی فيه چې کوم بیا کې را او حداقتو هغه دغه حداقتو هغه زکاوتو. تاسو راسې خبره فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة الأكبر وګورئ اوس که یوسف ته پته ولګېدله چې دا شی په 100 روپۍ اخیستی او خالد نه او ما ته ویلي 10 روپۍ ګټه درنه کومه 110 راکه، د ما سره دوکه کړې ده، د خو په 90 روپۍ اخیستی و او ګوره 10 روپۍ په ځای 100 روپۍ ګټه رانه وکړه 20. نو مرابحه کې که دغه شان دا مشتری اول مشتری ثاني سره دوکه وکي نو امام صاحب رحم الله فرمای نو مشتری ثاني د بخیار وي چې یا په ټولو روپۍ والی ټولو روپۍ ما ورته ویلو چې ما په 110 اخیستې ته 120 راکړه 10 روپۍ ګټه، نو الان کې ما په 100 اخیستې، نو مشتری ته خيار دی یوسف ته چې دی په 120 والی او یا دی بس پرېږدي. تاسو پوه شولئ؟ او تولیه کې ما په 100 اخیستې خالد نه کتاب، یوسف ته وایم ما په 110 اخیستې 110 راکړه. دلته امام صاحب وایي خيار مشتری ثاني ته نشته یوسف ته، بلکې یوسف چې خبر شو 10 روپۍ به ما نه واپس والی او مخکې څه خيارو پتن لګي پوه شوي که نه. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي دواړو کې به رقم کی ما په 100 اخیستې او دته مې دروغ ویل په 110 مې اخیستې 10 روپۍ ګټه راکړه، بس 10 روپۍ به تې کمې کړي ګټه به تې کمه کړي هغې موافق او تولیه کې به هم کم کړي څنګه چې مخکې ویل. امام محمد رحم الله فرمایي دواړو کې ورته خيار دی، دواړو کې ورته څه دی پتن لګي پوه شوي که نه. بیا واورئ عنوان کچري مشتری ثاني ته پته ولګي چې هلکه ما سه مرابحه کې خیانت کړی یا تولیه کې خیانت کړی نو حکم امام محمد رحم الله دواړو کې به مشتری ثاني ته خيار وي. امام ابو یوسف رحم الله وی دواړو کې به اصل پیسو ترا کمي. امام سے وی په مرابحه کې به ته خيار وي علي په پورا پیسو کوم معنی شاقت شوی دی دویم او کنه نیلی او په تولیه کې به را کمي پوه شوي او ته وګورئ. فإن اطلع المشتري کچري مشتری خبر شي على خيانة في المرابحة په مرابحه کې بخیانت فهو بالخيار بخيار بوین د ابي حنیفه رحمه الله ان شاء خخي اخذه بجميع الثمن دیوالی وان شاء خخي شي ترکه پری دی پوه شوي به. وان اطلع على خيانة في التوليه نو اسقطها من الثمن ثمن به کم کی ما ویلی ما پس په 110 اخیسته دی لکه او طالب 110 خرڅوم حالان کې بچو مې اخیسته پسو یوسف بمانه واپس 10 روپۍ والی ما ته 110 وصول کړی وی لاس به واپس ورکاو. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي یحت فيهما دوړ کې کم والی کیږي. امام محمد رحم الله فرمایي یخير فيهما دوړ کې به تصور کولی کی اختیار څه مطلب مرابحه کې موتیل په 110 مې خصه په 120 خرڅو امام سے بشان خيار دی او ته په 120 الی کنه بس واپس کا تولیه کې پسو مې خصه مو د دروغ ویلی بچو مې خصه په 110 دلته مو خيار دی په 110 الی وایلو کني واپس کا. امام محمد رحم الله اعتبار تسمیه لور کوي چاله اعتبار ور کوي او تسمیه خو صحیح بس ما خو سب ته 110 یاد کړی تسمیه خو صحیح ده تسمیه سره توجه دلیل د وک شي اعتبار چاله ور کوي. مرابحه کې مو تسویت کړی 110 معنی می اخیسته طالب ته در کوم تسمیه خو ټیک ده کنه یعنی تسمیه بیان شوی دا معلومه ده د سی وایا ټیک ده معنا معلومه ده. تولیه کې متویلی په 110 مې اخیسته دی حالانکه بسو مې اخیسته خو تسمیه خو معلومه ده کنه ده. البته یوسف لبه دوکا ور کړی ده هغه مراب تولیه کې وصف مرغوب تولیه وا او ما تولیه نه ده کړی ما خلاص روپۍ د ګټه واخیسته پسو مې اخیسته په 110 مې ورکو وصف مرغوب فوت شو کنه مرابحه کې وصف مرغوب فوت شو هغه سوچ دا چې 10 روپۍ را نه ګټي ما ته څو ګټلې
شل مې ته وګټي نه پوهېږي پې او اوس مې مرغوب چې کله فوت شي نو مشتری ته خيار وي کنه مخکې ویلیو لکه غلام واخصل کاتب دی شاعر دی چرا ولی کاتب شاعر نه خباز دی خباز نه نو به وته خيار وي کنه پورا پیسو یې له وکڅکه او بس کې دقه شان دی وره لمحمد رحم الله ان الاعتبار اعتبار چې له تسمیه لده ولې لکونی تسمیه چې معلومه ده او تولیه او مرابحه د دې څه حیثیت دی وې د وصف مرغوب حیثیت دی دا ترویج دی هغه او رواجم د دې دی او رغبت مور کوي وته چوایلا فیکون وصفا مرغوبا د وصف مرغوب دی په بم بیا کې لکه وصف د سلامتیا الګم بیا سالمه د ابن چې وګوري سالمه د ابن نه هلته څه وکمي یا واپس کوي په پورا پیسو والا فيتغير بفواته نو کله چې د وصف مرغوب فوت شي نو مشتری ته بخيار یوسف ته په فوت کېدلو دغه وصف ولې به یوسف رحم الله امام یوسف سره ویل ګوري او اصل تسمیه نه ده اصل تولیه ده اصل مرابحه ده عقد اصل له اصل څه ده تولیه او مرابحه ده دغه وجه ده مرابحه په مرابحه لفظ سره کیږي لکه یو سره بل ته وای بعتک مرابحه ټکی سره کیږي او تولیه په تولیه لفظ سره کیږي لکه زه ته ویم چې لکه ولیتک بالثمن الاول تصرد تولیه کوم په ثمن اول برحال برګوري امام یوسف رحم الله اعتبار چاله ورکی عقد لرا یعنی تولیه لرا یعنی مرابحه لرا او دغه وجه ده چې په تولیه لفظ سره به تولیه مرابحه لفظ سره به مرابحه صحیح کیږي اعتبار چاله شو عقد تولیه مرابحه لرا او په دې صورتونو کې مرابحه کې تولیه کې غره سره تولیه ده نه تولیه ده ما په سو غسته په څو مې پور خرڅ کو 100 ده مې دوکو وکړه نو رقم کا چې هغه کم عقد دې چا خو جوړ شي کنه 10 روپۍ رقم کا ام مرابحه کې هغه زیتی روپۍ رقم کا چې کم عقد دې چا جوړ شي پوه شو به ازید دې نور بیان کوم ولې یوسف رحم الله ان الاصل فيه اصل بدی بیا کې هر یو بدی دوړو کې كونه هغه کېدل د عقد دی تولیتن کېدل مرابحتن کېدل ولهذا او دا تولیه کېدل مرابحتن کېدل اصل څه دی چې مناقض کیږي بده قول باندې چې ولیتو کبه الثمن الاول تا سره تولیه په ثمن اول کوم پته ولګېدل چې تولیه تو بیا اصل له او بیتو ک مرابحتن پتاي خرڅومه به تور مرابحه على الثمن الاول پته ولګېدل مرابحه په کې سره مراد عقد اصل له ان اعتبار تسمیه لنه اعتبار چا لره دی دا عقد لره دی سیده اذا كان ذلك معلوما کله چې سمن معلوم بها نو فلا بد من البناء لهذا والضروري چې موږ بنا موکو په اول باندې زده ته ما چې تاسو سره تولیه کوم په کار د تولیه جوړ کوم تاسو سره مرابحه کوم په کار د څه جوړ کوم مرابحه جوړ کوم نو ضروری ده چې موږ بنا د عقد ثانی وکړو اول په اول عقد باندې نو که تولیه کوو چې اول عقد کې مې پیسې دي مقشي وذلك بالحد تبچا کیږي حد سره تولیه کې مې پس وخت په 110 مور کړل لسته کمیګه غیر انه البته تمره خبره ده يحط في التوليه تولیه کې بکمي قدر الخيانه قدر خیانت لسر به خیانت شو کنه من راس المال او په مرابحه کې به د راس المال نه هم کوي او د ربح نه به هم کوي څه مطلب ما ته لږ متوجه شي به ځان لږ پوهه کو ما کتاب واخیستل د خالد نه په 8 روپۍ باندې 5 درهم ټول پوهه شو او ما یوسف ته ویل ما خسته د خالد نه په 10 درهم او فی 2 درهم کې یو درهم غټما لہذا ته مالا 15 درهم غټه راکا 10 درهم په 2 درهم یو درهم غټه شو کنه نته مال 15 درهم غټه راکنه څو ټولې جوړې شي 15 روپۍ بیرستو یوسف ته پته ولګېدل چې دا خو په 10 نه وخسته په څو وخسته په 8 وخسته دوکې را څه کړی دا خبره پوه نه شوي اوس بد اصل پیسو نه 2 روپۍ کمی کی 8 تبره 2 روپۍ برانه د دی والی چې تا بدل نه وخسته په څو پاټو 2 روپۍ خو بنوري کمی شي 13 تبره شي او به تا ګټه 2 روپۍ خسته 15 روپۍ ما ته به 15 روپۍ ګټه دی خسته و د فی 2 درهم او 1 درهم دی خسته ولن کې 15 روپۍ ګټه نه کېدل څو کېدل سلور
اته کې خو 4 روپۍ درهم ګټه جوړیږي دوه حساب سره نه پیږي پی یو ګټه هم کما کنه څه ته براشي بار ورسېدي بي ابو مرابحه کې به منه راس المال لم کم کیا ته براشي ومن ربحي اګټه کې مې یو روپۍ کم کی ولي ابي حنيفه رحم الله انه لو لم امام سب څه ویلی وبر وګورئ وي تولیه کې به حد کوم به نسی وکنه د دې وجه څه ده ما په 100 روپۍ اخیسته لري او یې څه ته مې ویلی په څو مې اخیسته په 110 او ته مې 110 راکا دا خو به عقد بدل کو ما ور سره عقد د تولیه کولو واده مې سره د دې وکړه و مې کو کم یو مرابعه دا خو به عقد بدل کو کې خېلمي ناراضي دا خو اول قد ختم کو اول قد واپس جوړ کو به کله جوړیږي چې حد وکړو 10 روپۍ کمی کو نه رسېږي ځکه تولیه کې به څه کو حد بکو وګورئ ولي ابي حنيفه رحمه الله انه لو لم يحد كحد ونشي بتوليه کې لا تبقى تولیه خو باقی نه پاتې کیږي نو لانه يزيد على الثمن الاول ځکه دغه الثمن اول من زیادت راغلی دی نو دا خو شرعي حکم کی تغییر راوستلو او قانون دا دی هر هغه شی چې هغه شرعي حکم کی تغییر راولي هغه صحیح نه دم صحیح نه دی دغه تولیه شرعي حکم تولیه او د بل جوړ کو فيتغير التصرف انه التصرف متغير شو خلم ده کنه یا فيتغير معلومه سی غوایا لهذا فتعين الحد نص حد متعین شو حد به وکړو چې هغه تصرف واپس ټیک شي متغیر نشي تولیه نه څوک جوړ نشي مرابحه نه رسېږي او امام سویل مرابحه کې بچ کو پټولو پیسو ویلی وایلا او کني پرېګ دا څه باندې کو چې څوک حد وکړو ویلیو کنه وجه څه ده مرابحه کې ما په 100 روپۍ اخیسته په دمانه خرڅوم په دروغ مانی چې ما په 110 اخیسته 10 روپۍ ګټه راکڅو 120 تاسو ده کنه نو پدې کې با امام سے وہی حد نہ کو وجه دادا ک په 120 خرڅو مکنه ام مرابحه ده تصرف خو بدل نشو اګه په 110 می خرڅ کړه ويم سوا ندی دې زیتی پیسو په وجه عقد بدل شو اول ته تولیه کې زیتی پیسو په وجه دوکي په وجه عقد سو بدل شوی او دل عقد نه دی بدل شوی چې نه دی بدل شوی عقد پزې دیګه په دومره ده چې دوکه مې ور سره کړی ده نه خيار وته ملاو شي کنه رسېږي وګورئ او په المرابحه لو لم يحد كشري حد ونشي نو تبقي مرابحه خو به مرابحه پاتې کیږي تبقى دي لګای تبقي موای ويبقى وجه ربك تبقى امخكم لا تبقى توليه وكلا تبقينا وان كان يتفاوت ربح اقل کرے به کې تفاوت دی وشل په وی حالان کې ما د سوچ د لسو غټي ور کړو بهر حال فلا يتغير التصرف پکې متغیر نشو فهم كان القول بالتخيير نو قول ممکن دی چې موږ اختیار ورکو چالک علي په پر پیسو والا ځکه سم مرابحه ده نو فلو هلك تاسو پوه شولې اوس مسله بیانو زیتی مسله بیانې ما په 100 روپۍ غیستې او دته مې دوکا ورکړه په 110 مې غیستې تی په 110 والا په 110 مې غیستې تی په 120 والا د ویل ټیک د چوای غسلو هغه مبیا د یوسف نه مشتری سنین هلاک شولا او رسو د بده ولګې د ما سره دوکا کړی دا اوس به څه کو مفتابی را یې دا بس سب ما ته پر روپۍ راکړي هلاک شوی د مبیا یا پکې د سیاب راغله چې بس کولې نشي نه څه وکړي ما یاد و بس سیدا وګوره فلو هلاکا کچری یوسف سره مبیا هلاک شو قبل يرده ما تل را بس کړي نو او حدث فيه یا بده کې یو شعر علي عیب ما یادوي خیب بیان روان دي مطلب یوسف د مبیا مخ کې خرڅه کړي دا سی وایا یا بکې پیش علي بدی مبیا کې ما غشه يم نو الفسخ چغي فسخ منع کوله وای کړي دا نو يلزمه جميع الثمن يسب وسمات ترى کوي ټولې بیسي في الروايات الظاهره ظاهر روایت دقه یو ده کوم دا مفتابه ده ولی لانه وجد ادم ولي سبه يسب تصرف وصرف خيار پاتیو سو ته پاتیو خيار الکه دا صرف د مرابحه مسله ده دا نه چا ده ما د ته ویل چې ما په 110 غیستې ته 120 را کالن کې ما بچو غیستې پسو خو به د مبیا دي سب سره حالاک شولای مخ کې خرڅ کړی دا اوس ته پته ولګیدله نو سب صرف صرف خيار په مقابله کې پیسې راځي
نه راځي بس پوره پیسې برا کې د سینې شي کولای چې ما د خيارو پیسې راته کمې کا لانه مجرد خيار ځکه دا خو خالص خيار یو وصف لا يقابله شيء من الثمن او د دې خيار د وصف په مقابله کې خو څه شی د ثمن نه راځي لکه خیریت کې دا کارو که تاسو سوچ وي خیر شرط کې دا کارو بخلاف خيار العيب عيب کې او کارو مبيع چې کله مبيع کې پیدا شي نو به خو بای ته واپس کولای نشي کنه بای هو وای چې وسه سره دې وزنه واپس کوم یعنی ما یوسف مانی خرڅ کړل دي سب سره پکې پیدا شو اوس ته پته ولګي د لکه تما 300 روپۍ خیانت کړي دي اوس حکم دادي چې څومره پکې پیدا شوی دی دا غي موافق به واپس کوي اچھا جی دا د تولی مرابحین وباسي اکبر وګورئ مې چې خیریب کې موږ دا مسله ویلې وکنه که تاسو ذهن کې وي چې من عدم به د واپس کولو بایته دا که د شریعت د طرفه وا اخی خیلمو دي مسلې ته د چا د طرفه وا شریعت د طرفه وا او به مشتری ته پته ولګېدل چې دې کې خیب د ما څه دوکه کړی دا نه په وجه پیسې واپس کولای شي کنه دا خبر هم کړی وي کنه وي او چې څه مولوی صاحب بایله پکار و چې کم شي کې کمواله کړی دی عیب جن شي ور کړی دی کمواله کړی کنه هغه ته ورکی هغه ورکولې شي نه شیخ نشته دی او د بای د ملک نه وته دی یا هلاک شوی هم دی ورپسې ما به خبرو بدن لګي رسې کنه رسې غره اوس پورې دا خبره وکړه لګانه چې بدی مرابحه کې کچري مبي هلاک شولا نو څه مویل چې د مشتری ثاني ته خودش خيار او خيار په مقابله کې سامان نه څه بکې ټوله پیسې به ورکي ورته تاسو ویلو موږ خیرویت کوم دا مسله ده ټوله پیسې به ورکي خیر شرط کوم دا مسله ده څه وای ټوله پیسې به ورکي البته خيار عیب کې کوم بیا هلاک شي او باید واپس کولې نشي من عاده شاده طرفه شراشي شریعت د طرفه نو به مشتری دا ویلی شي چې لکه تا مال ابجن شرا کړي او دا د 2 روپو تا مانه څو وصول کړي دي لس 2 روپۍ راکا خبره مخکې شوی وي کنه نو ال تخیار یب کې د دې په وجه په سید زینو پیسو کولای شي وس پوي شوی ولی کولای شي وجه دا ده چې مال بکارو د 100 روپو شې مې ور کړې مې د څو اتو نو دغه 2 روپو شې را باندې ور کول لازم او عاجز منې شم ور کولای چې نشم مقابله کې به سمن څه شي کم شي ورسېدلې به تو ګوره بخلاف خيار العيب لانه مطالبه زکه د خيار عيب کې هم مطالبه به تسلیم الفائد کیږي مشتری ببای ته وي تا مالا دا 2 روپو شه بل سورا کړي د 2 نور راکا غشته دینه فيسقط ما يقابله نساقط بشي غشي چې کوم مقابل له سمنو فيسقط ساقط بشي ما هغه سمن يقابله کوم چې دی فائد شي مقابله عند عجزه باغ صورت کې چې بای عاجز او مشتری ته د ورکولو هغه د 2 روپو شی مانه شو ورکول خو لاک شوی د شی د ورکما ورما بای مشتری ته شی ورکړو اته څو اته او روپې مې ته څو اخیستې لس اوس ما څه شتره چې دغه 2 روپو ته ورکما اوس ما د مل نه وته ما څه شتنه دغه په مقابله کې نشته کنه نو بس پیسې به کمی کو 2 روپۍ واپس ورکما 2 روپۍ چې ما اخیستې وي دغه چونکه مقابل نشته عاجز ایم چورې کوم نو بس 2 روپۍ واپس کوم پوه شولې